چې تاسو د ګناه نه ځان وساتئ. عبادت ډیر مه کوئ خو د ګناه نه ځان وساتئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که تاسو ځان عبادت گزار جوړول غواړئ چې ټولو خلکو کې زه زیات عبادت کوونکی ما، نو اتق المحارم، د ګناهونو نه ځان وساتئ. بس که د ګناه نه ځان وساته، مونږ اولیاء الله یو، مونږ نیکان خلک یو، تقوادار خلک یو. او که نه زه منځونه ډیر کوم، روجې ډیرې نیسم، حجونه ډیر کوم، خو د ګناه نه ځان نه ساتم. چرېم ته حاجي نه، ته منځګزار نه، ته تقوادار نه،